الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زما انتہائی قدردان پر سٹیج موجود علماء کرام زمونگا دنوخار امیر د ختم نبوت قاری اسلام سے دامت برکاتهم د دالم حقانی قابل استاد حضرت مولانا عرفان الحق حقانی سے دامت برکاتهم او زمونگا د سرتاج زمونگا برادر محترم حضرت ذوالفقار باچا سے دامت برکاتهم او د دې مجلس کولا زمونگا د دې اکوړي عالم دین حضرت مولانا محمد الیاس سے دامت برکاتهم او باچا سے مقصد علی شاہ باچا سے چاغی د دې داعیم دی د دې مجلس او دا ټول کار داغه دی کاغه تصنیف کړی دی او کو تالیفی کړی دی او کو تدریس کړی دی نمونږ داغه په سلسله کې نن راجم یو دای ماته وي چې حقانی سے و بیمار دی او د مشکات شریف دا اخیری حدیث جلد اول بداتو وایا موږ ولملاو تړلا ځکه چې هغه دی د بخاری شریف ختم په ځړه مې نه کې د بناتو هغه د بخاری شریف ختم نو ایلقه دغه رونه رسیدو حقانی سے وی بیمار دی نو هغه هم بیا د بخاری شریف ختم ماو نو ما دا بس دا میراث مال پاتې مې دا هم زو کوم خو ستلار علی راضی نو خدای دې په خیر سره راوړي د چې هغه د مجلس مهمان خصوصي وو خبره دی چې کوم مهمان وي او هغه خپل خپل مقام ته ورسینو ان شاء الله اب ضرور سي پورې بځه اوسو خبرې وکم زمونږ د اقرانو مشرانو تاسو په وړاندې ډېرې خسته خبرې وکي او امید دی چې تاسو ته سیاد می باچا سے بھی هغه تاسو یې راوي سر د پاسي او یې راول مکاره لغونی توجه کې یو خود دی جمعات لکه تاریخي خبره ده چې هغه د جمعات ورسره د کړي نور مساجد د دې یو تصنیف اوجو تاسو مخه لبراشي هغه کتلم پکار دی دا رستو نسل ته یو مکتوب پاتش زبده وایم اکثر وایم چې زمونږه محله ککازي د دې غوند مبارک خلق نور نشته اگر چې هغه سره دې قدر نشته خو الله تبارک وتعالى پاغي او پرځونه کړی دا چې داغي نرخاته طرف ته چې دامن پکې ناسیو دا د حضرت باباجي سیو رحمت الله علیه دا مسجد دا خانقاه دا د محله کې زیوا پویګه کنه پویګه او دا در باندې کا کورو او دا پکې لار ده او د دې مسجد تاریخ بزتا سوې ما اخلا کوستول مړ کوم چلوي دا وی سي دروغ وي پتا استا الیاس و دا لوګو خبره وکا چې د دې جمعه د دې مریدان هغه یو مشهور تاریخ دی چې هغه خلک برال او لنګر تاو دا ټول علاقه خټک او زمونږ علاقه او تورو
خاص کر د تورو د زمونږ وزیر تعلیم چې پاتې شو محمد علي خان هوتی دل ترالو دی جمعات ته د ګوهرجي صاحب والده وفات شو دعا ترالو دومره مبارک انسانو دا خبره تاسو علما ټول وره دا دومره مبارک انسانو چې د بار وخت په 10 کې ګرځیدو او د یو تفسیر هم لیکلی د قران پاک هغه نو موسمات زما مال د نمونه ناراضي شیخ صاحب وایي چې تاسو کم از کم د نمونه خو یادوي دا یو علم دی هغه یو تفسیر هم لیکلی د قران پاک او د نوابانو نه چې دا غي مطلب چې کلی دي د خلکو خو یو سجدا دي او دا غي کلی دي هغه به چې موږ درونو او باباجي صاحب ته موږ خپل پلان را وسوي زموږ پلان د باباجي صاحب مریدو هغه خبره نوٹ کې دا هغه د خلیص تاسو هم چې مالې د ګورجي صاحب د والدې په دغه کې دی جمعات کې دا خبره وکړه وی دی جمعات له به راوستو او په بلل به په اسرا پوری کولو په بلل پول خنو کنه دا پول زتا سم دا مفتی محمود صاحب چې کله وزیر اعلی شو نو ولی محمد خان دلته ام پی شو او صمد خان الته ام پی شو دا یو تاریخي خبره ده چې مفتی محمود صاحب سره مشیر هغه ولی محمد خانو او دا یو تاریخي خبره ده چې ایټ ټایم ولی محمد خان دا د مفتی محمود صاحب هم مشیرو او د گورنر ارباب سکندر خان هم مشیرو صمد خان اولګیدو په پته دی بلل موږ له پول پکار دی دعا یو قاسم تا او یو تورو تا مفتی محمود صاحب نو ولی محمد خان اپروال واغستو هغه پول نو سمشتا هغه تنگ دی هغه زمانہ کې هغه تنگ پول دی 12 فوټ پول دی او چې کله ول پولنا اپروال واغستو نو صمد خان ایمنیو نو هغه د پیپل پارټي د ورو دلته کې دی په نېشنل پارټي او جمعیت کې وستماله یو کار کوي څه کوز مراټي وته موږ وایو هغه پالکا کې راځي او د لوی مراټي راځي د ولی محمد خان پالکا کې به تو دا یو کار وکا چې ته یو چلو کا د دې مراټي مړو مال ما مراټي له واست بجلی ورکا لاغول دا بدل بده خلاص کم نو دا یو تاریخي خبره دا نوٹ کې چې په ټول ډیسټریکټ نو شهر کې صرف مراټي د چمردان سره بجلی ده اوسه پوری دا هم یو تاریخي خبره چې دا چل شوی دی هغه چلول نو دا مې تاسو له خبره کوله محمد علي خان پوری چې محمد علي خان صاحب چې موږ په اسمانه په خپل پلان دورونه راسوارو کو باباجي صاحب ته بدلته کې راوستو او د دې محمد علي خان ته خبره کوم عرفان صاحب دی موري او مقصد بچا دی موري دا تاسو په علم کې بني او ما په علم کې دا ذکر شو چې ما په 1974 کې د حضرت باچا ګل صاحب سره دوره وکړه دا ته چې کوم کیسټ یادې دا ما سره نو دا د تولی شاه باچا صاحب سره خو ما له بیا راکو ما بیا مقصد باچا ته ورکو هغه د بخاری ختم په پلندرې کې په اردو زبان کې باچا صاحب کړی دی په سن 1975 کې ما داخله واشه حقانیه کې بیا ما دوره د مولانا عبدالحق صاحب سره او د عبدالحلیم صاحب او زروبوي سره او زمونږ د محمد فرید صاحب او د ټول اساتذه سره ما دوره بیا کوم سن کې وکا سن 75 کې او چې سن 75 کې مې دوره کړو د وفاق امتحان مې ورکو ځکه چې جامعه وفاق سره نه و دا ول وفاق سره و خو بیا وفاق نه کټ و حقانی وفاق سره و نو ما وفاق امتحان ورکو خو د وفاق هغه سند چې کوم دی د دې پته هغه د 2 پیسو نو په حکومت کې اچا د غیبان اس کار نه لرلو زمونږه د دې حقانی او فاضل له اوس وفات ته قریشی صاحب د شفقدر هغه د اساتذه د تمام کې پی کې او به صوبه سرحد وی د ټول کې پی کې هغه د اساتذه صدرو هغه عالم هغه د خپل علم پرانا کې دا کوشش وکړو ډایرکټر ته چې به زمونږ دا وستاسو دي سند حیثیت نشته رالو دور د ضیاء الحق وره ضیاء الحق صاحب دور رالو دا قریشی صاحب دي زور سره لالم او دا قریشی صاحب دي لال الوفد ضیاء الحق صاحب تا او ضیاء الحق صاحب د علماء قدر کولو
د مولانا عبدالحق صاحب د سیمه الحق صاحب د ټولو علماو هغه ډېر لوی قدر کولو دی چې ولغوي تاسو خو علما یې سوی دی نه دي خبر دا ټول دا علوم ته نه دی خبر زه ته خبر یم وې څنګه راغلی یې وې موږ داسې راغلی یو چې دا سند دی مستند د جامع اسلامي دا د حقانی دا د علوم سرحد د دې سند څه وخت شته په وفاق چې دومره لوی اداره ده د دې سند اړو خیر څه دغه نشته دغه وخت کې محمد علي خان وزیر تعلیم هغه زر وزیر تعلیم کال کوی راشه چراله د علماء سره کینه وي د دې په خبره نه پوي ته پېښه اوی خو عالم هغه دا سه بدا کار په ما پریدا هغه کار د تاسو لاند ویم پای محمد علي خان کارو کو د دې استادانو برکاتو چې دای التکی محمد علي خان د دې دغه کو د کمیشن نه کمیشن نه د دې دغه کو د پکې دغه انټری کو او دا وی چې دا سند مونږه د درجه ورکړه د ډبل ایم ای د ډبل ایم ای بیا سن 1984 نه 85 نه 86 محمد علي خان نالو دلته جامع اسلامي ته او زه په دغه وخت کې په سواد سرامیکس کې وم ګورجی ما ته سوال جواب کو شراشه سټیج سنبال کا محمد علي خان راضي او سټیج سیکریټري بتی میخه زه چرالم محمد علي خان صاحب راغلو او خلک د تعلیم حقانیم ټول اساتذه علما راغلي او طالبان او جامع اسلامي طالبان مو خلک امراله پای کما خطاب دعوت ورکوم محمد علي خان صاحب ته اغرالو او هغه مختصر ده ته وخت نشته هغه وی چې به دا د وفاق المدارس سند ته مونږه دا درجه ورکا د ډبل ایم ای او تاسو چې څوکم په کم اداره کې غواړئ چې سرویس کوي کپ ایجوکیشن کې او کپ هر یو محکمه کې د ګورنمنت په تاسو د دې دغه درکې زه به تاسو نه بل یو ثبوت درکم سلیم حافظ سلیم صاحب د کوټي هغه تعلیم حقانی فاضل څنګه مرګ زما سبا کیم دی هغه پرایمری تعلیم هغه سره سرټیفیکیټ پرایمری تعلیم هم نو اوس هم جام دی او دا تاسو دغه هغه زوم دی دا تاسو د مشر دا زوم دی دا سلیم صاحب ته ثبوت کی در کوم چې هغه رومبه لیکچرر شو په بډابیره کې او هغه صرف د وفاق المدارس په سند باندې شوی پوهیږي کنه پوهیږي هغه سره د سکول میټرک تعلیم هم نو او کنه هغه حفظ کړو په پنده کې او هغه سکول نو لیدلې اگر چې ډېر خوشخطو ډېر مزیدار ارس ورتلو اردو هم ډېر خشته و چې پنده کې طالبي کړی و خو لیکن هغه سکول نو ویلې دا تاسو ثبوت در کوم چې هغه ریټایر شو او هغه دا جین کو پدی وفاق المدارس سند باندې او غلط بل خبر تاسو کوم کله چې د مشرف دور رالو نو هغه د مولیانو ته یو خپکه خو پیدا کې خو چې هغه سړی به هغه ممبر جوړیږي چې هغه ګریجویټي نو دای له خدا پته چې مولیان خو ګریجویټ نه دي مولیان خو سکول لیدل هم نه دي کیسه دا شو چې خبر رااله دیتا چې به ګریجویشن نو دلته محمد علي خان په قبر د خدای رحمتونه او انوار برکات نازل کی شاګه د ډبل ایم ای درجه ورکړی و خدا خبره د مشرف په نوټس کې نه و هغه د مليان به دغه نه بار کو اسلمه نه بار شي یاره جبل سرم سندو جبلم سند ورو بلم سند ورو جبل ګوره په دغه ګرځېدو په سیکل او څنګه مالات شاه په سیکل کدا ټول حقانی فاضلان دي ورو سندونه وروړو انبار جوړ شو هر سړی ګریجویټ دی لکه دا څنګه چللی او دا خبره بل تاسو کوم زمين سمبل حق سره د وفاق المدارس سند نو هغه سره نو هغه بیا وفاق اعزازي ورکو بهر نو دا خبره ما تاسو دوکا چې محمد علي خان هوتی غوندي خلک دا چې د دې پلاري د باباجي سه مریدو نه اندازه لګوي چې د پیښور کم تاجر او کم خلق به یوازې خدا نو د دې مریدان مالی دي
گجرانوالا لاهور پنډه اسلام آباد وخت نو اسلام آباد خروج جوړ شو او دا بنگال مچھی پاکستان او بریلی کې د باباجي صاحب یو ورور الته دفن دی هندوستان کې چې هغه دی او موږ د باچا صاحب خبره کړې وه ما ته په درس کې کړې وه ما له نه کړې خو طالبان له کا ما ورېدا چې زه لومبه سفر ما بریلی ته کړې لومبه سفر د دیوبند نمخ کې لومبه سفر ما بریلی ته کړې او بریلی له مې داسې وکړو چې زه باباجي وغوښتم نو ما سره دې نه باباجي 15 مریدان که او زه بریلی ته لومبه سفر ما کړې ټیک شو بل هغه دام یاد ساته دا علما دی ووري چې باچا ګل صاحب خبره دا کوله چې ما په یو مدرسه کې سبق نه دی ویلی ما سبق په کور ویلی دی باباجي صاحب ډېر برکتي و د ملکو تکړه منطقي او نحوي صرفي علما به دلته راغوښته او باچا ګل صاحب ته سبق کولو خو باچا ګل صاحب به موږ له شور کولو موږ به راټینګ کو چې لکه دا عبارت د غلط وی دلته ہوتا مطلب دا چې ته نه پوهېږي هغه ډېر لوی نحوي و دا موره زمونږ دا کړي په سطح دا جمیل صاحب ناست دی لومبه ادیب که زه ووایم نو دا اجمل خټک دی چې د قلم خاوند د قلم خاوند اجمل خټک او هغه شاعرو د قلم خاوندو کتابونه یې لیکل دلته که محترم مصنفین دی دا زموږ په وړاندې جوړ شو د علوم حقانیه کې خو دا سوچ ټول د مولانا سمیع الحق صاحب و هغه له د وخت سره د قلم شوق و او حقانی دا رساله او د جامع رساله رات ګل صاحب چالو کړی و او د حقانی رساله مدیر سمیع الحق صاحب خو هغه دا مکتوبات سنبال کړیو دا چانه نه کیږي ګوره موږ نن ارمان کوو موږ د اکابرو نه ایزم نه دی غشتي او هغه د ټولو اکابرو مکتوبات هغه بیا هغه شهم کو نو دا هغه کمالو خو زه به تاسو ته دا علما دې نوٹ کی چې په ټوله کوړي کې لومبه تصنیف چې کړی دی دا حضرت باچا ګل صاحب کړی دی او څنګه یې کړی هغه په اسحاقوجي اول شرح کړی او دوی مشر هغه په هدایت النحو باندې کړی دا نور کتابونه خو زرستو بیات کم خو دغه دا وخت لا په حقانیه کې لا تصنیف نو شوی او وروسته تصنیف بیا زمونږ د مولانا عبدالحق صاحب دروس هغه د ترمذی هغه بیا مطلب چې راجمع شو او تصنیفات شروع شو نن حقانیه هغه په هر لحاظ سره په دنیا کې د دیوبند نه کړوان دي وروسته نه ده خو موږ ورسانی دیوبند وایو نن کتابونه ملته دي نن تصنیفات ملته دي نن مدرسین ملته دي الله دې نورم الله مزید فضل سیوا کی خدا به ته وایم چې دغه زمانه کې چې کله علم او کتاب نو مفتی فرید صاحب نه بده یې مرویدلی کدی نه ورېدلی موږ ته ورېدلی چې زه چې مولا شوی ما نو زه د حضرت باچا ګل صاحب په کتابخانه کې چې دلته کتابخانه کې نادر کتابونه هغه کتابونه نه موږ ولیده نه بل چا ولیده چا څه شو خو ډېره خپله ذاتي دغه چې کومه کتابخانه وه هغې کې به مفتی فرید صاحب ګرځېدو